نورو محترم مسلمانانو، نن د عاشورې او د محرم حوالې سره یو زبردست دوه عملونه ته ښیم آسان، ځکه دا موقع په کال کې یو پیره راځي ښه. بل کال له پته نشته چې کوم انسان به ژوندی وي او کوم به مړ وي، لهذا دا ورځ غنیمت وګڼئ او دا ورځ د ځان دپاره انعام وګڼئ او په دې ورځ باندې دا دوه اسان عملونه د خپل ژوند د تبدیلولو دپاره، د خپل ژوند کې د خوشحالو راوستلو دپاره او په خپل ژوند کې انشاءالله تبدیلي راوستلو دپاره دا دوه عملونه اسان وکئ، خو چې ورځ تاسو ته معلومه وي. ډېر خلک وایي نن ده، څوک وایي سبا ده، د عاشورې ورځ ده، د 10 محرم. محترمو ورځ لومبې تاسو ځان سره نوټ کړئ چې کومه ورځ صحیح ورځ ده، صحیح شوه. او بیا دې ورځ کې ما تاسو له څه کول پکار دي، کوم عمل پکې کول پکار دي، روژه کله نیول پکار دي او د هغې ثوابونه کم دي. او محترمه مونږ چې کله وایو که نه وي نن هغه ښه ورځ ده، په دې باندې ویښه خوراک وکئ چې ټول کال د باندې الله تعالی فراخي راولي، ټول کال هم الله تعالی بیا په دې یوې ورځ باندې الله تعالی مالداري راولي، یعنې چې په دې ورځ باندې کم خوراک وکړی شي، نو چې دا ورځ تاسو ته معلومه وي نو تاسو ته به عمل هم اسان وي. لهذا لومبی ورځ معلومول پکار دي چې کومه ورځ صحیح ورځ ده، د عاشورې د 10 محرم او کم اعمال دي نو هغه تاسو ته راځه انشاءالله شریک کومه. صحیح خبره انشاءالله زه به ذمهوار یم، زه به تاسو ته دروغ او دغه رنګې منګړت خبرې نه کوم، بلکې د حدیثو نه ثابتې خبرې به تاسو ته کوم. نو انشاءالله دا دوه عملونه ورڅه اسان وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. محترمو عزتمندو قدرمندو مسلمانانو، مسافرو او خویندو ورونو، تاسو به انشاءالله روغ جوړ یې، الله مو دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله او کامیاب او کامران لره. محترمو نن زمونږ د محرم حوالې سره یو بهترینه وظیفه ده او بهترینه ویډیو ده، لهذا هر انسان دا ویډیو وګورئ، دا وظیفه وګورئ، انشاءالله نور مسلمانانو سره هم شریکه کړئ چې مونږ پوهه شو چې که عاشورې ورځ د 10 محرم کله دی. محترم مسلمانانو د 10 محرم حوالې سره لومبنی خو دا دوه فضیلتونه واورئ چې هغه فضیلتونه کم دي. نو محترمو دوه کارونه پکې تاسو خامخا وکئ. لومبی دا چې دې کې کمې دوه روجې دي که نه، یا د نن نهم دغه دی که نه، نن نهم محرم دی او سبا 10 محرم دی ښه. صحیح خبره دا ده چې نن نهم دی، سبا 10 دی. سبا چې کومه ورځ ده د اتوار، نو دا د عاشورې صحیح ورځ ده. عاشوره پیژنئ، د 10 محرم بهترینه ورځ ده او د اجرونو ثوابونو او د ګټې ورځ ده ښه. صحیح شوه. نو نن ورځ روژه ونیسئ او سبا ورسره ونیسئ، یا سبانۍ صحیح روژه ونیسئ او ورسره د ګل د ورځې روژه ونیسئ، یعنې دوه روژې به نیسئ. د دې وجې نه محترمو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اغیارو سره یعنې د غیرو سره زمونږ مشابهت را نشي. صحیح شوه. او که چا صرف د اتوار د ورځې سبانۍ روژه صحیح ونیوله د عاشورې د ورځې نه، محترمو د دې فضیلت دا دی چې د انسان ته الله تعالی یو کال لومبني یو کال وروستني ګناهونه معاف کوي. صحیح شوه. په دې کې اوس تاسو له کم اعمال پکار دي، کم وظایف محترمو. او لومبنۍ خبره خو دا واورئ چې په سبانۍ ورځ چې کومه ده نو په دې باندې ښه خوراک وکئ، ښه څښاک وکئ، ښه خوراک وکئ، بینډۍ مینډۍ دا شیزونه بهترین د الله تعالی نعمتونه دي الحمدلله. لیکن ښه خوراک دې ته ویلی کېږي سردار خوراک، هغه غوښه ده، غوښه ښه، نو د قربانۍ غوښه نه، کومه غوښه چې قصاب الاله وکړي نو هغه غوښه ځان له 1 کیلو نیم کیلو هر څونه چې دې وس کېږي ځان له راوړه، یا ځان له فروټ وغیره ښه څیزونه بادام، پیستا، غجورې، ښه څیزونه چې ستاسو په ذهن کې کم دي هغه سبا ورځ په خپل ځان په خپل اهل و عیال باندې خامخا وخورئ ښه سبانۍ ورځ. انشاءالله چې ټول کال به د باندې الله تعالی فراخي راولي او سعادت به د باندې راولي، مالداري به د باندې راولي. او کم چې زمونږ سره چم ګاونډ کې غریبانان دي، فقیران دي، هغوی له هم ته څه ناڅه عیسه وکړئ. صحیح شوه. دویمه خبره دا د محترم مسلمانانو سبانۍ ورځ باندې چې کومه د 10 محرم یا عاشورې ورځ ده نو په دې ورځ روژه مو نیسئ انشاءالله او بیا په ښه خوراکونو دغه روژه ماته کوئ. اوس کم عمل پکې تاسو له لازم دی محترمو، نو په دغه شپه باندې یعنې سبانۍ شپه باندې تاسو انشاءالله تهجد له راپاڅئ، ځکه شپې ګوره که تاسو اوده نه شئ نو خیر دی،
وده کېدل خو ښه دي چې سړی ویده شو بیا تهجد له راپاڅي تهجد وکړي او بیا هغه وظیفه وکړي نو انشاءالله الله تعالی یې قبلوي. که یو سړی اوس وایي چې یاره تهجد ته بیا نشم راپاڅېدلی نو ماسخوتن د لمونځ نه پس چې کله خپلو مصروفیاتو نه فارغ شئ نو 2 رکعاته صلات تهجد لمونځ وکئ او هر یو صورت چې پکې وایه د هغې نه پس 314 کرته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سجده ولګوئ. سجده نه مخکې 314 پیرېده ووایئ یا سجده ولګوئ. سجده کې الله جل شانه ته خپل تندی او خپل پوزه مبارکه تاسو راکاږئ او دا سوچ کوئ چې د الله تعالی د قدمونو کې د الله تعالی په خپو مبارکو کې چې څنګه د الله تعالی شان وي دا به سوچ نه کوئ چې د الله تعالی خپې به څنګه وي. څنګه چې د الله تعالی شان دی د هغې مطابق د الله تعالی په حضور کې پروت یم او الله تعالی زما حاجت دا دی بس فورا قبلوي. د یقین سره د اخلاص سره انشاءالله العزیز دغه عمل وکئ او انشاءالله د هغې نه پس دعاګانې وغواړئ. موږ له هم دعاګانې وغواړئ موږ به تاسو له کوو انشاءالله. نو دا بهترینه سبانۍ ورځ ده د اتوار په دغه ورځ باندې خاص دا عمل دا خپل که انشاءالله الله تعالی مو له دواړو جانو خوشحالۍ د دواړو جانو کامیابۍ